علماء کرام لیکي که د لوی اختر په ورځ باندې اوله ورځ یا دویمه ورځ یا دریمه ورځ یو سړی کروڑونه روپۍ د الله پاک په لاره کې صدقه کړي د هغې ثواب یو طرف ته او د قربانۍ په نیت چې کوم څاروي ذبح کړي او د هغې د غاړې نه د وینې یو څاڅکی لاړ شي د هغه یو څاڅکي ثواب د کروڑو روپو د صدقې نه زیات. مور ته پلار ته خپلوانو ته خلک د ایصال ثواب لپاره خیراتونه کوي، دیګونه پخوي، نوې پیسې ورکوي، کپړې ورکوي. علماء کرام لیکي، مفتیان لیکي د اختر په دغه دریو ورځو کې د خپلو مړو خپلوانو د ایصال ثواب دپاره د ټولو نه زیات اجر او ثواب هغه د قربانۍ دی چې د هغه د روح د ایصال ثواب دپاره قرباني وکړي. که یو سړي په دغه ورځ باندې 1 کروڑ روپۍ تقسیم کړي په دې نیت چې د دې ثواب زما د مور او د پلار روح ته ورسي، او بل سړي په 50-60 زره یو ګل راوستلو او هغه یې ذبح کړه او قرباني پې وکړله، ثواب یې مور پلار ته وبخلو، نو د یو ګل ثواب د هغه د کروڑ روپو د ثواب نه زیات. قربانی دا سنوي عبادت د پکار کې یو ځلي بیا نه څومره عبادات چې الله جل جلاله خپلو بندګانو مقرر کړي دي، نو الله پاک رحیم دی، کریم دی، ارحم الراحمین رب دی. د خپلو بندګانو د کمزورو خیالي ساتلی دی په هر عبادت کې. قرباني الله پاک مقرره کړې ده، خو د هغې دپاره شرطونه دي. یو عقل، بل بلوغ، او دریم اقامت، او سلورم استطاعت. یو څه شی دی؟ عقل. عقل مطلب دا دی چې په کور کې کم کس لیونی وي نو په لیوني باندې قرباني نشته، اگر چې هغه مالدار دی. او بلوغ معنا ده چې کم کس په کور کې نابالغ دی هغه باندې قرباني نشته. او اقامت معنا ده د اختر په دغه دریو ورځو کې چې کوم سړی اگر چې هغه کروڑپتی ولی نه وي بې کوره دی، مسافر دی، نو په مسافر باندې د سفر په حالت کې قرباني نشته. ها په دې دریو ورځو کې دنه که دی خپل وطن ته واپس راغه قرباني به کوي. تر دې پورې اوله ورځ هم بهر دی، دویمه ورځ هم بهر دی، دریمه ورځ مازدیګري کې د انور د پریوتو نه ګنټه نیمه وړاندې وطن ته راورسېده قرباني فرض وکړي. او یا په دغه دریو ورځو کې دننه کم وطن ته چې تللی دی په هغه ښار کې د 15 ورځو د پاتې کېدو نیت وکړو. اوله ورځ یې نیت و سبا ځمه، بل سبا ځم. په دویمه ورځ یې نیت و نن به سبا ځم. او په دریمه ورځ باندې د انور د پریوتو نه وړاندې د دا نیت وکړلو چې بس اوس به زه کم از کم 15 ورځې
پاتې کېږم د هغې نه بعد به ځمه نو په دې نیت سره به در باندې قرباني اوسه واجبه شو ځکه مقیم شو او بل شرط استطاعت دی استطاعت معنی چې وسې کېږي دومره مال ورسره یي چې هغه نصاب ته رسي او دغه مال د اصلي بنیادي ضرورتونو نه سوا وي ساړه 52 تولې چاندي او یا د ساړه 52 تولې د چاندي قیمت ورسره دی زکات د بارم نصاب دی د قرباني د بارم نصاب دی خو دواړو کې فرق دی زکات په نصاب کې یو خبره ده چې کال پی ووري نو در باندې زکات به فرض کی او د قرباني د بار دا خبره نشته د اختر نه 2 ورځې وړاندې تا سره د روپۍ درک نه لګېده او د اختر په ورځ باندې ستا لاس ته ستا ملک ته دومره پیسه په سلار رااله چې هغه نصاب ته رسیده نو قرباني در باندې واجب شو دویمه ده چې زکات په هغه مال کې واجب دی چې یا نغدي روپۍ یا سونی یا سپینی او یا مالی تجارتی او قرباني کې دا خبره نشته کور کې چې کوم سامانونه پراته او هغه د روزمره ضرورتونه زیاتی او هغه نصاب ته رسي نو هم په دغه سړي باندې قرباني واجبه ده د شریعت احکام ګڼ دي خو حیثیاتو کې مرتبو کې فرق دی بعضی حکم فرضی بعضی واجبی بعضی سنت مؤکدی بعضی مستحبی او بعضی مباح او ټول کې اوله مرتبه هغه څه ده چې فرض دا داسې مرتبه ده چې کوم عمل الله پاک په خپل بنده فرض کړي او دې د هغې د فرضیت نه انکار وکړي نو نعوذ بالله په انکار سره دی کافر شو او دویم د هغې نه راښکته بیا واجب دی کم احکام چې شریعت واجب کړي دي او یو مسلمان ته ښه پته چې دا واجب دی او د هغې باوجود دی د هغې نه انکار وکړي نو کافر کېږي خو نه لیکن ګمراه شه او بیا د هغې نه راښکته سنت مؤکد دی او بیا د هغې نه راښکته مستحب دی او آخرنۍ مرتبه بیا ده مباح ده مباح هغه عمل دی که ودې که او نیت یې پکې د الله رضا وه ثواب به وګټي او که ودې نه که نو ګناه پکې نشته نو قرباني دا فرض نه ده سنت هم نه ده بلکې قرباني څه ده واجبه ده لکه د ویتر لمونځ واجب دی د واړه اختر لمونځ واجب دی د لوی اختر لمونځ واجب دی صدقة الفطر واجبه ده تکبیرات تشریق واجب دي نو دا قرباني هم څه ده واجبه ده قرباني عبادت دی او مسله دا ده چې هر عبادت با بنده په خپله کوي یو عبادت یو بنده د بل بنده د اړخه نشي کولی مونځ در باندې فرض دی په خپله به یې کوي دا نه چې زوی دی دا مونځ راله وکړه یا ورور دی دا مونځ راله وکړه روژه به په خپله نیسي زکات به په خپله ورکړي حج به په خپله کړي نو دغه رنګې قرباني به هر هغه مسلمان چې
چې عاقل دی، بالغ دی، مقیم دی، صاحب استطاعت دی، دی بخپل قربانی په خپل باندې کوي. لہذا دو ورونه دي او دواړه شریک دي او د هر یو ورور حصہ نصاب ته رسي، نو په یو ورور باندې ځانه قرباني ده او په بل ورور باندې ځانه قرباني ده. پلار ژوندی دی، مور ژوندی ده، زامن بالغ دي، لوڼې بلوغ ته رسېدلي دي، واده دي، کالي ورسره دي، نصاب ته رسي، نو په پلار باندې ځانه قرباني، مور باندې ځانه قرباني او په هر زوی باندې ځانه قرباني. د پلار په قرباني د زوی غاړه او د زوی په قرباني باندې د پلار غاړه نه خلاصېږي. د خاوند په قرباني باندې د ښځې او د ښځې په قرباني باندې د خاوند غاړه نه خلاصېږي. که پلار احسان کوي، ښېګڼه کوي او زامنو ته وایي چې بس تاسو بېغمه اوسئ، ستاسو د ټولو د اړخه زه قرباني کوم، هغوی وله اجازت ورکړي، سجده کولی شي. خاوند ښځې ته وایي زه ستا د اړخه قرباني کوم، ښځه خاوند ته وایي زه ستا د اړخه کوم، جایزه. کم بچي چې په کور کې وي او هغه نابالغ وي، نو په پلار باندې خپله فطرانه ورکول هم لازم دي او د خپل نابالغ بچي فطرانه هم پلار ورکوي. قربانۍ کې مسله داسې نه ده. قربانۍ کې مسله دا ده پلار هم ژوندی دی، زامن هم ژوندي دي، څه بالغ دي څه نابالغ دي. په بالغو کې څه مالدار دي او څه غریبانان دي. نو چې کوم بچي نابالغ دي او کومې لوڼې چې نابالغې دي، په پلار باندې د هغې د طرفه قرباني نشته او نه په هغې په خپله شته. او کوم بچي چې بالغ دي او ځان له کاروبار دي، ځان له ګټه وټه ده او هغه صاحب استطاعت دي، هغوی باندې خپله قرباني ده. او چې کوم بچي بالغ دي او ځان له خپله ګټه وټه نشته، کاروبار یې نشته دی، هر څه پلار کوي، عددي سره په لاس کې څه نشته دی، نو نه په پلار باندې قرباني شته د هغوی د اړخه او نه په هغوی باندې خپله قرباني خپله شته. دا مسله ده. ځان لم قرباني جایزه ده او د شریک قرباني هم جایزه ده. ځان له چې قرباني کې نو ستا خوښه ده چې یو ګډ اخلي، یو شیلې اخلي، یو جوټه اخلي، یو سقې اخلي، یو اوښ اخلي او په یو اوښ باندې ته یو قرباني کې د خپل اړخ نه هم جایزه ده. او د شریک قرباني هم جایزه ده. په وړو سارو کې ګډو او چیلو کې شریک قرباني نه ده جایزه او په غټو سارو کې شریک قرباني جایزه ده. اوخه، میخه، سنډه، غوا، وې په دې کې قرباني جایزه. د مړو شرکت پکې هم جایز دی او د ژوندو شرکت پکې هم جایز دی. یو جوټه یو څو کسانو په شریکه واغشتله، 3 کسان ژوندي دي، هغوی د یوې پیسې ومنلې او دا څلورم کس وایي چې یو حصه پکې زه د ځان نه نیسم او 3 حصې، یو مې مور مړه ده د هغې لپاره نیسم، یو مې پلار مړه دی د هغې لپاره نیسم،
یو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بارنی سما نو هم صحیح ده جایزه د خپل اړخ نه هم قرباني جایزه ده او د مړي د اړخ هم جایزه ده د مړي د طرفه د قرباني د کولو دوه طریقې دي یو طریقه دا ده چې یو سړی قرباني خپل وکړي او بیا د هغې ثواب مړي ته وبخي او دویمه طریقه دا ده چې نه یو ګډ ځان له والي او بل ګډ د مړو پلار لپاره والي یا په شریک او قرباني کې یو حصه ځان له ونیسي او بله مړه له ونیسي دا هم جایز دی په شریک قرباني کې د دوو نه والا د اوو کسانو پورې شراکت جایز دی او د اوو نه د زیاتو کسانو شراکت نه دی جایز دوه او درې او څلور او پنځه او شپږ او یو برابر دي دا یو مسله خلکو د ځان نه جوړه کړې ده چې نه تاک کسان به پکې شریکېږي یا درې یا پنځه او یا نه دوه او درې څلور او پنځه یو برابر ده اووه کسان یا شپږ کسان چې په یو څاروي کې شریکېږي یو خبره پکې دا شرط ده چې د هر یو حصه به پوره په پوره وي نیمګړې حصه به نه که چېرته حصې نیمګړې وه د ده قرباني هم نه کېږي او کم کسان چې ورسره شریک دي د هغوی قرباني هم د ځان سره خرابه کړه مثلا اووه کسان دي او په 72,000 روپۍ څاروی واغوشته پنځو کسانو یو حصه ونیوله 12,000 یې ورکړې نو 60 پنځه حصه شو او دوه کسان نور راغله هغوی یې مونږ سره 12,000 ویشته دی مونږ سره شپږ زره دي دا یو 6 زره به زه ورکړم نیمه حصه به زما شي او دا بل یو 6 به زه ورکړم نیمه حصه به زما شي نو په دې طریقې سره که شراکت وشو نو د یو کس قرباني هم نه کېږي حصه به پورې د شریکې په قربانۍ کې که چېرته یو مسلمان د مخکې نه مالداره دي قرباني پرې واجبه ده او څاروي یې واغوښتو او د اغوښتو په وخت کې دا نیت وکړلو چې زه به دې کې شپږ کسان نور هم د ځان سره شریکوم څاروي یې ځان له اخیستې دي پیسې پې ځان له ورکړي دي نیت یې د شراکت کړی دی نو د اختر د ورځې نه وړاندې یو کس دوه کسان درې کسان شپږ کسان یې د ځان سره شریک کړه صحیح ده او که سړی مالداره دي قرباني پې واجبه ده او څاروي د ځان دپاره اخیستې دي نیت یې دا و چې په دې باندې یوازې زه قرباني کوم نو بیا بهتره دا ده چې دې ایکې یوازې په دې باندې قرباني وکړي لیکن که کس په کسان درې کسان یې د ځان سره شریک کړل نو هم قرباني جایزه ده قرباني کې فرق نه راشي په غریب سړي قرباني نشته خو که غریب سړي د قرباني په نیت څاروي واغوښتو د اغوښتو سره په ده باندې قرباني څه شوه واجبه شوه نو چې واجبه شوه نو یو خبره خو دا ده چې دی بل کس د ځان سره نشي شریکولی دویمه ده دوه کسان دي یو هم څاروي اخیستی دی مالداره دی بل هم څاروي اخیستی دی غریب دی د دواړو څاروي ورک شو یا مړه شو یا چا غلا کړه چې کوم مالداره دی هغه باندې خو دویمه قرباني واجبه شوه کوي به او چې کوم غریب دی چې کوم څاروي اخیستی هغه ورک شو قرباني نه څه شوه لعنه ختمه شوه بل قرباني پرې نشته که دا دواړه کسان یو مالداره دی او بل غریب دی او څاروي دواړه یو ځای تړلي دي مړه شو
یا ورک شو او بیا د اختر په ورځ باندې یا د هغې نه وړاندې دواړه څاروي را پیدا شو نو مالداره سړي خوښه ده که دا دواړه څاروي ذبحه کوي او که نه به دې دواړو کې یو ذبحه کوي کمې مخکې اغږتې دي او کمې وروستو اغږتې دي او غریب سړي نه د قرباني څاروی ورک شو او دې ولګي د دویمې واغښتلو او بیا هغه ډومانې را پیدا شو نو په ده باندې فرض ده واجبه ده چې دې به اوس دواړه ذبحه کوي ډومانې به هم ذبحه کوي دی به هم ذبحه کوي عن حنش قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يضحي بكبشين فقلت ما هذا قال أوصاني خليلي أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه حنش یو تابعی دی وی علي مې ولید رضی الله تعالی عنہ د اختر په ورځ باندې دوه ګډان رانیولو قرباني کولې ما ته تاسو کو داسې کې وی هغه راته وی دا یو ځان نه اړه ذبح کوم او دویم زما خلیل زما حبیب نبی علیه السلام ما ته وصیت کړو چې زمانه پس ما زما دا اړه قرباني کې نه دا دویم قرباني هغه دا اړه کوم نو قربانی د ژوندۍ د اړخ هم جایز ده او قربانی د مړه د اړخ هم جایز ده او بیا د قربانی د سارو د شریعت عمرونه مقرر کړي د اوخ کم از کم عمر 15 کاله غوا سخې میخه جوړه د هغې عمر کم از کم 2 کاله چیلۍ ګډ او ګډه د هغې عمر کم از کم 1 کال تر دې پورې فقها لیکي که یو ورځ هم ترې نه کمه وه نو هم قرباني به نه کېږي البته د شیلې او د ګډ یو فرق دی هغه ده که شیلې د 8 میاشتو یا د 9 میاشتو او دومره ساتلی شوی و دومره سور به لوړ دنګ و چې د کال د شیلو نه غږ ښکاره کېدو هم پې قرباني نه کېږي او ګډ که د شپږو نیمو 8 میاشتو خو مالکانو داسې ساتلی و دومره لوړو دنګو سورو و چې د کال د ګاډیانو سره یې ورخوشېږي دا پته پکې نه لګي چې دا د عمر کم دی نو بیا که د هغه عمر 8 میاشتې 7 میاشتې بیا هم ورباندې قرباني جایزه ده الله پاک دې په دې خبرو باندې ما ته او تاسو ټولو ته د پوهې او د عمل توفیق مرا نصیب کړي او الله جل جلاله دې د قرباني د ورځې شپې په خیرت او عافیت سره ولي 3 ورځې دي او اختر اوله ورځ د اختر دویمه ورځ او د اختر درېیمه ورځ د ورځې قرباني کولی شي د شپې قرباني کولی شي او د درېیمې ورځې نور چې پرېوتلو د قرباني ټیم ختم شو که څاروي در کور کې تړلی وو او د غفلت د وجې نه یا د مشغولتیا د وجې نه یا کور کې غم راغه او د قرباني د څاروي ذبحه کولو ته موقع میلاو نه شوه او نور پرېوتو اوس به قرباني څاروي نه ذبحه کړي اوس به همدغه څاروي ژوندي غریبانانو ته ورکړي هله به دې قرباني کېږي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم